دا تاسو کوم چې دا ماشوم چې دا کوم شهید شوی دی کوم وجل شوی دی نو دا د انساني حقوقو خلاف ورزي نه ده نن دلته راشو دې نه به فایده د موقع نه وشو نو دا کار خبره کوم چې جسټس صاحب دا پیل کوم دا خواست کوم پولیس په خپل کار کې ان شاء الله روز به دا منځو وي بالکل زما تسلی ده کار د ټیک ټاک روان دي والد صاحب مطمئن دي موږ مطمئن یو پولیس کمکار چې دی هغه ټیک ته صحیح دی او بیا دې پسې کوم مرحلې دي ما تاسو ته کړه د روغې جوړې جاړې یو خدای احد به کوو چې دې ملزم سره به د خاندان سره به روغه نه کوو دویمه خبره کیسر رشید صاحب چیف جسټس صاحب چې دې کیس دپاره دا څونه چې پینډنګ په عدالتونو کې پراته دي او ما ذکر وکړو د دې دپاره زیات میاشت ټایم او په میاشت کې دا زموږ پارلیمنټ په دې باندې اوس کیس ارګنایزیشن کوم چې هغه د مسلکي خبره وه په هغې اډرس دغه هم راغله په دغې باندې چې کوم دی دغه خبره هم راغله د سزا نو زه دا دې کې موږ ته په دې شو چې کوم کیسز شوي دي نو مسله کومه ستونزه ده کوم مسله موږ ته مخته دا دوه کاله ستم دوه کاله یو نیم کال وشو دا کوم کیسونه شوي پای کې سزاګانې نه دي شوي په دې کې فوري سزا پکار ده په چوکونو کې سزا پکار ده او داسې عمل پکار دی د سزا مطلب چې کوي دا په انګریزي کې ورته موږ ډېر شوي د بل لپاره د عبرت باعث وګرځي نو زه دا مطالبه کوم که ستاسو ما سره اتفاق کړي تاسو اتفاق کوي د خپل چیف جسټس د پېښور های کورټ نه چې هغه د دې لپاره سپیډ ټرایل کورس جوړ کړي په دې کې د چې کوم دي فوري سزاګانې وشي او دا سریعه سزا کوونکي د مرکزي حکومت او پارلمنټ سره تعلق ساتي په هغې باندې زموږ حکومت نه دی اګري شوی څه مجبورۍ څه وجوهات وي خو بیا خپل پارلمنټري صاحبان ته دا وایي په اسمبلۍ کې چې زموږ کوم خلک داسې چې کوم قانون جوړوي نو بس ډېره زیاته وشوه ډېر ظلم وشو نن د دې پلار د دې والد صاحب په وجه سپېرېږي نو زموږ په زړه باندې هغه درد هغه چاپېري چې کوم ده دا پیدا سمدي ته وویل چې سبا هسې نه چې د دې علاقې زموږ روایتي جرګمار پروفیشنل خلک راپاشي او وایي چې دا خو په زه به پوره دې کې روغ او راجنامه دا ټول مشران نن به دا عهد کوو چې کم از کم په داسې کیسز کې روغ او راجنامې نه دي پکار د داسې کیس نه به مثال جوړو او په دې کې کومه خبره چې موږ بله ریاستي سطح باندې ده هغه دا ده دا څومره کیسز ما یاد شو په دې کې په دې سرور آباد کې جلالا کې یو ماشوم فرحان نوم و چې هغه سره خپل استاذ جنسي درندګي وکړه بیا بوجۍ کې واچو بیا یې په پټو کې وغورځو اوسه پورې څه کم 2 کاله وشو چې د هغه کیس د هغه د غربت دا حل چې امریکا سره مزدور دی او هغه سره ولس ودرېده علاقه ودرېده زموږ تنظیم ودرېده اوسه پورې د کورونو په واقع هغه تشوي ډېر غریب دی او هغه روغه نه ده کړې د هغه کیس تر اوسه پورې چې کوم دی په عدالت کې دا دا څونه چې ما یاد کړو په دې کې د کاکا صاحب دا ټول دا تقریبا سپاسه کال یو نیم کال شو دا کیسز موږ ته مسله دا ده زه خپله خبره لکه کول غواړم مسله دا ده چې په دې کیسز کې زموږ د جوډیشري کوم رول دی خپل وکړم دا موجوده چې کوم چیف جسټس صاحب دی زما د اواز باغې ته رسي دا زما کلاس فیلو دی کیسر رشید صاحب ما هغه د داکاري نه یو ځای په 1987 کې ال ال ډي کړې ده هغه لاړ جوډیشري ته زه وکالت ته راغلم وکالت هم بیا ما پرېښودو د سماجي کار او سیاسي دا زما د ماضي یو ریشه ده خو زه د کیسر رشید صاحب ته دا وایم چیف جسټس دی دا لاندې جوډیشري ټوله د هغه د لاندې ده چې په داسې کیسز کې په دې لپاره ماډرن کورټ شته خصوصي د دې لپاره اوس مرکزي حکومت د ایډنټ په شکل کې یو قانون پاس کړ چې په دې کې د دې لپاره سپیشل کورټ ماډرن کورټ جوړ شي او زیات په میاشت کې دننه او ملزم ته سرعام لکه دا کیس دلته شوی دی نو د کاټلن په چوک کې پالیسي بدل شي ډېر خلک دا خبره کوي چې سرعام پالیسي چې ده دا د هیومن رایټس وایلیشن دی دا